زمونږ په دې ملک کې خو نن الحمدلله چې کوم علما اقتدار کې دي دا کوم علما د سیاست دعویدارانو په ملک کې د نفاذ د قانون دعویدارانو نن خو ستا په لاس کې څه نه څه طاقت شته مولانا صاحب پورې ته احتجاج نه کې مولانا صاحب ته خپل طاقت استعمالې مولانا صاحب ته خپل منصب استعمالې مولانا صاحب ته خپل اختیارات استعمالې ته په سویډن باندې په دغه ممالکو باندې خپل د قوت زور خای هغه سره به سترګو کې سترګې اچي مولانا صاحب افسوس تر اوسه پورې خلکو ته کتاب کې د دین په نوم باندې اوټلي تر اوسه پورې تاسو کو ستا احتجاج مونږ ته قابل قبول بنوي ته به احتجاج نه کې احتجاج دا د عوامو حق دی تنن عوامو کې نه تاسو سره صدور 15 وزارتونه دي تنن د حکومت وقت په کور کې په منځ کې ناشته ستا خبره ته خلک وګ نسی ستا لاندې بس اداري وي ستا لاندې بس قوت وي ستا په لاس کې څه اختیارات دي دا د اسلام د پاره استعمال کړه دا د قران په خاطر استعمال کړه کنه اوسم په خپل منصب او کرسي یریږي کنه اوسم خپل مفاد پرستی لټه اوسم د دنیا طلبګار ګرځیدلې بس ته مولانا صاحب ګیره د سپینه دا اوس د خدای نه ویریږي لاس کې اختیارات لري د اختیار د قران په خاطر استعمال کا د اختیار د دین د پاره استعمال کا د اختیار د آخرت او د خدای او د اسلام د پاره استعمال کا نور د خدای نه ویریږي غرض می دالې نن به زموږ حکمرانان صاحبانم زموږ د سادلوه عوام ترباسي صرف د خپل پاټه خلکو ته بداخی چې ګور امام د قران د پاره احتجاج ریکارډ کو صرف په خپل لاندې خلکو د غولولو د پاره تیر وستو د پاره سترګو کې خوره چولو د پاره دی خلکو ته هم خای چې ګور موږ هم د قران په خاطر نن وروتو په قران باندې مخبل سیاست او چمکاولو قران مو د اوټ ذریعہ او ګرځولا قران مو د خپل مفاد پرسته ذریعہ او ګرځولا افسوس په دغه بے ضمیره او دا چې کوم ورکران دي په دغه بے ضمیره او بے حسه په دغه کمزور او د کمزور ایمان په خاوندانو باندې صد افسوس چې د تر اوسه پورې دغه د بی دین حکمرانان دغه بی ایمان حکمرانانو د پاره مونږ تاسو خپل عزت او خپل دین او ایمان او اسلام او قران خوري کو دغه د پاره مالو افسوس په دې باندې راشي چې نن د مسلمان ایمان او غیرت ایمانی او زمون طاقت به صرف تر احتجاج دي چې روبزو علما به روزي او روټ تا او په یو روټ بودريږي چې به وي چې د قران به حرمتي چا کړی دا غدا سي دی او غدا سي دی او هغه سره داسې شي او انتها د بیان او د کلام به زمون داوي چې بس د اغي د ملک چې کوم سفیر دی هغه زمون د ملک بدر کړل شي په دې کار نه کیږي اے عوامو زمونږ استاد په وخت کې خو صرف دغه مرنن سبب پاتې د جهاد خو مونږ تاسو نه کو صرف دومره پاتې چې احتجاج کو نو احتجاج او بایکاټ د دغه ملکونو چې داغي کم څه داغي د کپنو دي داغي د ملک چې کم څه دلته روان دي د خدای خاطر کې داغي نه ول احتجاج نه کوي داغي نه ول بایکاټ نه کوي داغي چې کم مصنوعات دي هغه چې زموږ ستا په دې ملک کم تجارت کوي او کم پیسې دلته ګټي او هغه تزي وغي په ګستاخی کوي مونږ مسلمانانو کې دومره غیرت هم نشته چې jihad خو مونږ نشو کولای په قران خو خپل سر نشو قربانولای زمونږ په تمام ژوندۍ کې د قران د لپاره یو قرباني نشته یو قرباني او څه خلک داسې تیر دي چې داغي جون په دې قران د قربانونو ډکو نن خو زمونږ په جون کې د قران د لپاره یو قرباني نشته کم از کم دومره قرباني خو کولای شو اے بے ضمیره مسلمانه دومره خو کولای شي چې داغه کافرانو چې کم داغي هغه ایجادات دي او هغه زموستا په دې ملک کم څه خرڅي داغه نه خو بایکاټ کولای شي کنه هغه چې کم صابون دي دلته هغه چې کم تیل دلته خرڅيږي داغه چې هغه اشیاء چې هغه کم داغه د کپنین را روان دي زموستا دی ملک ته دا بے ضمیره تاجران چې داغه د جن مقصود صرف دنیا او پیسې ده هغه دلته را رسي او په موت باندې خرڅي مونږ تاسو له دومره قدرې پکار دي چې دغه معلوماتو کو چې داغي د ملک ایجادات کم شیز دي اغي ملک ته زمونږ د پاکستان نه کم پیسې په کم سره روانه ده داغي خو بایکاټ کولای شو کنه او په غیرت سره دا نه چې یو ورځ یو هفته یو میاش یو کال عمر برله داغي نه بایکاټ پکار دي که فرانس دي چې زما د محبوب به دبي کړی دا داغي چې څومره ایجادات دي داغي نه اجتناب پکار دي اغه سره بایکاټ په نره پکار دي دومره ایمان خو ظاهره کا دومره غیرت خو د دنیا توخایا چې دې زما د قران به حرمتیو کا زما د صاحب قران به حرمتی کړی دا
زه د نور هېڅ نشم کولی زما په وس کې صرف دومره ده چې د هغې د کپنۍ د شیز نه صرف لاس والم بس دا به زه نه استعمالوم او یو ورځ نه دوه ورځې نه عمر بر به نه استعمالوم د هغې په ځای نور ډېر د مسلمانانو کپنۍ یا د نورو ملکونو کپنۍ به وي هغه شیز د بلې کپنۍ ملاویږي د بلې ملاویږي د بلې هغه ولې نه